باب دې په بیان د خصومات کې. خصومت جمع ده او خصومت په معنا د جګړو ته وایي. دلته مراد دا چې جګړو باب دې په بیان د حکم د جګړو یا باب دې په بیان د فیصله کولو په منځ د جګړمارانو مدعی او د مدعی په منځ کې فیصله د حاکم. باب ما یذکر فی الاشخاص اشخاص بوئے اور اشخاص بونا اشخاص اور اشخاص شخصا نہ دے اور شخص کو چتول ہوتا ہوئی. قاری سے یو کال تلاوت کرو اور سورت ابراہیم آخری رکو ہوئی لیوا ولا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون تاویلو کہ دے گا. ہاں سبحان الدین ویلم خو ناشنا ویلو ما که موږ به تاسو بریتو پیژندل نه بریتو مساوي شي اوس بس او شو کنه نو ما کې ما بیل امتیاز داو چې یو به بریت نه بل به اوس دوه برابر شي. نو خیر بهرحال دی یو تلاوت کړو التما څنګه بیٹک کې خو یقینا خبره ده الله چې دې چې کله دا شروع شو کنه د آیت ولا تصبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. الله مراقبه باندې ګورځنه منګه خو چې وقف خو کا واس आवाज مده راکا او چې دی هغه وخت په دې اخلاص ډیر زیات کسی چلو خو په ما باندې دمر اثر وشو چې ټول شپه به مال خوب نه راته بس آخرت آخرت. لا تصبن الله غافلا ما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار. وتشخص ده شخصا نه ده شخصا قران کې وته سترګو چته دل ایو مکی مکرمه کې اته خدامو د دې زموږ د علاقې د پبو د دې نماته چې موږ بستاسو له ډوړې کو یو ډوړې کو نو مې ځخه نمنګه بوت له مازګر خپل علاقې ته ال دې جمعاتو دوبای والو جوړ کړو ساجيبه جمعاتو په خدای یقینو کې ماقام مز کې قاری مسنا شناو خو چې جمعاتو د دن نشم کنه ما قدم کې خدا اجه سو پوری ناسم داسې محسوس کېدل چې زه بالکل جنت کې ناشته خو شان ته ګورم حالانکه حرم نه راغلی دا مرګوري چې زو ما یې زما خو دې جمعه ته وته ته بالکل نه صداسي سنورانیت او زه انشراح وشو چې زه بالکل حیران شوم. خیر اشخاص ده اشخاص د شخص نه ده شخص البصره اذا رفع او دې کې ما یذکر فی الاشخاص مطلب یې څه شو الکا یو سړی د چا باندې زیاتی وکي یا د چا قرض نه ورکی حاکم وقت هغه له جیل ورکول شي حاکم وقت دغه نقل من بلدن الى بلدن کول شي وی او کول شي دام یو نوع من السزا ده. نو الاشخاص باندې پوښي الاذهاب بوتل د یو سړی د یو کلی نه بل کلی ته لکه اوس تا یو کلی کې زیاتې کړې دی بیا دلته راغله شرطه در پس راشي او د دې جنتاونی ویت کړي در تواچی او کلی ته دی بوسي دا جایز دا رنګ چې کوم د کن مولوی صاحب حبس رسول روان دی باب اخلاصي با حبس یو سړی د چا حق نه ورکی حاکم وقت پاری باندې حبس فیصله کول شي چې جیل ته بوسي. درېمه خبره یو سړی د چا حق نه ادا کوي نو دغه ملازمه جایز ده خودی پر مستقل باب رسول روان دی. ما یذکر فی الاشخاص والخصومت بین المسلم والیهودی معلومی چې دا یهودی چې کوم ده کنه دا د مسلمان لوی دشمن دی. وبه قال حدثنا ابن الوليد قال حدثنا شعبة قال عبد الملك بن ميسر اخبرني قال سمعت النزار بن سبرة سمعت عبد الله يقول سمعت رجلا قرأ آية سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم خلافها فأخذت بيده فأتيت به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال خلافه مسلم قال شعبة ګور مولانا صاحب توجه دستا دا کلا کوما محسنون دی
خدا منګه مخ کې ویل دي کنه په کتاب التفسیر کې عبد الله ابن مسعود قران مجید یو آیت وی بل کس په بل قرات وی نو فاخذت بيده لاس نمیونی و او حضرت صاحب ته حاضر کا ان الاشخاص ثابت شو چې یو مجرم دی یو ځنونی سي او بل دې ته بوزي نو دا جایز شو ښا کلاکما محسنون دا محسن مفرد راوړو حالانکه کلاکما تسنیه ده دا په اعتبار ده قرات یا په اعتبار ده لفظ سره جی قال شعبة الزهري قال لا تختلف بين من كان قبلكم يختلف فهلكوا یعنی مطلب د حضرت دا چې قران لوستو کې اختلاف مکوئ خلک د اختلاف په بنا تباشي دي وبه قال حدثنا يحيى بن قزعة قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن ابي سلمة دا ټول تامه کې ویل دي عبد الرحمن العرج عن ابي هريره قال استب رجلان استب معنا کنزل بد زبانی بد اخلاقی اے جنگ جګړه رجل من المسلمين ورجل من اليهود فقال المسلم والذي اصطفى محمد على العالمين وقال اليهودي والذي اصطفى موسى دا کم شخصیت چې ویلو کنا فقال المسلم والذي اصطفى محمد ودا ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ استاد حاشی ذکر کړی وقال يهودي والذي اصطفى موسى على العالمين مقابله وکړه کنا ابو بکر وی قسم می دی په غزاد چې غوړه کړی د محمد علی السلام په دوار جانو باندې یهودی وی قسم می دی په غزاد چې ورکړ د موسی علی السلام په دواړو جانو باندې فرافال مسلمون یده مسلمان لا سوچت کا عند ذلك بدغ وقت فلطما وجه اليهودي وان كان لا وزنشي نو فلطما لا وجه اليهودي سپیړه راوا چولا په مخ د يهودي باندې فذاب اليهودي الى النبي صلى الله عليه وسلم يهودي لار حضرت صاحب څخه بما كان من امري پخپل معاملې سره یې پسپېړ خورلو سره وعمل مسلم او حکم کو مسلمان ته چې تم راشه فتح نبی صلی الله علیه وسلم مسلمان نبی علیہ السلام مسلمان ته راشه فصلوا عن ذلك فاخبروا ولذي وها اما چې ولذي اصطفى محمد العالمین دې چې اصطفى موسی العالمین نو ما زکو ٹھیک شو فقال نبی علیہ السلام وی لا تخيروني على موسی تاسو زما غرواله مذکر کوي په موسی سے فإن الناس يسقون يوم القيامه خلق بوشکی پر د قیامت فاصعق ما ذبم بوشکیګم فاكون اول من يفيق شویم بز اول دا چانا چې فاق کیږي یعنی بوشي ختميږي چې ګور نظام موسی بات شون جانب العرش موسی با لاس اچولی یو طرف دارشتا ستنه دارشتا فلا تیزنیم خبر کان فی من سیقا فافاق قبلی دیون په بیوشه کړه شو کې وو او مان مخ کې وش کې راغی او کان ممن استثنى الله یا ته دا هغه چانه دی چې الله مستثنا کړی دی او مستثنا خو پیژنه کنه قران کې راځي سورته نمل کې څنګه فسائق من فی السماوات ومن فی الارض الا من شاء الله من شاء الله ملائک دی من شاء الله څوک دی کاتبین دی من شاء الله لوح محفوظ دی عرش دی من شاء الله ٹھیک شو کنه من شاء الله ذات الله ټول خبرې پکې شته دلته پر دی عاشی کې لیکلي دي انس روایت مرفوعا چې ټول مخلوق چې فیصله وشي بیا به جبرئیل میکائیل اسرافیل دی وفات شي ملک الموت بیا به دا درې واړه وفات شي نو اخر کې ملک الموت وفات شي بیا چې کل من علیها فان قضیه په نافذ شي برسا شي ذکر کړی خدا یو وخت په پدی باندې سراشي نو معنی الا من شاء الله کی موسی علیہ السلام او دا حدیث مکه تیر شوی دی چې دلته راغی چې موسی علیہ السلام نبی علیہ السلام چې لا تخیرونی علی موسی زما غرواله په موسی مو بیانوي حالانکه د پیغمبر علیہ السلام غرواله انبیاء علیہ السلام باندې خو په نصوص متواتره او د قران نصیحتي سره ثابت دي ورفع بعض درجات تلك رسول فضلنا بعض على بعض من من كلم الله ورفع بعض درجات بالاتفاق ذات پیغمبر علیہ السلام تو پر عاشق جوابونه کړ دي خو یو پکې مال خوان نه راکې نور وګورو ورسره یو دا چې دا قبل علم النبي بمقامي
حضرت خپل مقام لا نو معلوم شوی ذکر چې لا تخیرونی خدا خبره خوند نه کیه چې جوابونه چې زیاتې چې را پینځه جواب شو نو هغه ځان خبره ده خو خسته خبره ده چې د لا تخیرونی نه یو د ګوره نفي د اختیار دی امرانه نبی فی نفسی غوره دی خو لا تخیرونی کی اشاره ده ما مغوره کوي ځکه دا غوره کول دا تاسو ته نه دي سپارل شوی دا الله کار دی زه الله غوړه کړم خلاص زه الله غوړه کړم نو غوړه يم نو چل په سلا کاو دیمه توجیدا چې لا تخیرونی زما تخیر غوړواله مکوې په داسې شان سره چې هغه سبب د نزاع وګرځي دو خبرې شوې درېمه خبره چې هغه دین مال زیات خوند راکې هغه ده چې زما غوړواله داسې شان سره م بیانوي چې مقابل نبی تحقیر راشي چې د مقابل نبی تحقیر راځي نو دا خبره جایز نه ده نو لا تخیرونی دا معنی شو جی وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا محمد قال حدثنا عمرو بن يحيى عن ابي سعيد الخدري قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس جاء يهودي فقال يا ابا القاسم صلى الله عليه وسلم ضرب وجه رجل من اصحابك فقال من قال رجل من اصحابك قال ادعوه فقال ضربته قال ادعوه دار اشخاص راغ لا اوازو کې چې چار جن کړل فقال سمعت بالسوق يحلف هو الذي استفى موسى على اشتعال البشر قلت يا خبيث وعلى محمد صلى الله عليه وسلم فاخذتني ما ودې ګندېړه کا یهودی ته ګندېړه کوي ها اخذتني غضبة فزرعت مال غصه راغلی و فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تخيروا بين الانبياء فان الناس يصافون يوم القيامه فاكون اول من تنشق عنه الارض فاذا نبي موسى اخذ بقائمه من قوائم العرش فلا ادري كان في من سائق وحسب بسقعته الاولى بسقعه الاولى لكرم بيزنا وبه قال حدثنا موسى قال حدثنا حمام عن قتاده سقعه الاولى غبین کنه دنیا کې چې کوم بیوشي پر راغلی و دا دغه په التر اغلی و اخرت کې دې سات نه بچ شو انا يهودي رزر اسجاري بين حجرين فقيل یو یهودیو چې ماته ک سر د یو جنې په منځ د دوه غټو کې لوجه دا غستلو نه اوګای ته غسته و فقيل من فعل بل سبق کې براشي اوزاع حتى سمي اليهودي فاو امد براسه فوخذ اليهودي فاعترف فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فروز راسه بين حجرين اوس دې جنا روایت راغی چې روز زرا د حدیث مکه تیر شوی دی روز زرا سون پیغمبر علی السلام دغه سر د دوه غټو په منځ کې چټنی کنا اوس دې جنا علما لیکي امام مالک سے نور حضرات هم لیکي چې قصاص دې ته وای چې یو سړي چا سره په کم کیفیت زیاته کړي دی نو په دغه کیفیت پر صدا ورکړي لکه امام شافعي سره کې یو سړي څوک موجلي په ګرم اور کې غرزولي نو تبه صدا کې قصاص لري دیو په ګرم اور کې ورځي نو دا رنګ دي يهودي دا جنې د دوه غټو منځ کې سر ولکې خود ماته کا نبی علیہ السلام د يهودي سرم دغه زمات کا ولهذا قصاص دغه سره واما عند الاحناف لا قود الا بالسيف دل د برا هاشم دا رواج ذکر کړل او په دیم سبق کې دا رواج پر راځي او په ګڼو طرق سره راغل دي حاصل دا دی چې لا قود الا بالسيف تور سره قصاص اغسته کیږي نو دلته خو حضرت په توري نه ځاغسته دا یې ګڼ توجیهات دي یو توجیه دا چې دا سره مرتد انو دلته کې یو خدا ارتداد سزا شو او یو سزا د قتل صبی و دیم جواب دادی خو تقریبا وخت نه تیریږي نو دا قبل حرمت المسلم لکه سر چې ماته خو سر چې پړی شنو مخم خرابي کړه نو دا قبل حرمت المسلم او چې فلما اتا حرمت المسلم حرمت المسلم چراغ بیا حکم ختم شو جی باب من رد امر السفيه والضعيف بالعقل وان لم يكن حجر عليه الامام ويذكر عن جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم رد على المتصدق قبل النهي ثم نهاه وقال مالك اذا كان لرجل على رجل مال وله عبد لا شيء دا اوس موږ د حدیث باب من رد امر السفيه باب دې بیان دغه چې واپس کی معاملې د قمقل وضعیف العقل د کمزوري عقل وان لم يكن حجر عليه الامام اگر چې امام په د حجر نوټس نه جاری کړي حجو پینې دا مدار کی تاسویل دی
امام نوټس ته حجر نین نافذ کړي چې وای دا فلان کې لین دین نشي کوله نوټس ته بادشاہ او د قاضي طرف نه نو لیکن سړی سفیو یا سړی ضعیف العقل دې سره لین دین کړو بیا خپل سړیو سره سودای کړی و دلته کې یو کالی یو سړی راغی اعلی قسم کمبلو او یې کمبل خرڅوم یو تعلیم از 100 روپے دې څه راکاوي په 100 روپے کمبل واغست وشو کنه دا جماعت یې ما ګوره خو دا کار خنه نه کړي یې په خپل جماعت را وړو ما واپس کې زه خو نه پیژنم چې جماعت را ورپکم ولا هغه بیا چې طرف جماعت نو رد امر صفی یو معامله کړی دا هغه معامله غلطه ده خلاف شرع ده یا د غبن او تاوان د رد کول شي واذكر جابر النبي صلى الله عليه وسلم المتصدق قبل النهي ثم نهاه پیغمبر علیہ السلام په متصدق منع کړی و اوس حدیث وی کنه هغه غلام چې مدبر کړو حضرت رد کړو جی وقال مالك إذا قال لرجل على رجل مال وله عبد لا شيء له غيره بعثه لم يجد رزقه ومن باع الضعيف والذي ثمره إليه ومره بالإصلاح والقيام بشأنه فإن أفسد بعض مراه لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إذاعة المال وقال للذي يخذه في البيع إذا بايعت فقل لا خلافة ولم يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم ماله به قال حدثنا مسلم إسماعيل قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن دينار قال سمعت ابن عمر قال كان رجل يخذه في البيع فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا بايعت فقل لا خلافة فكان يقول وبه قال حدثنا عاصم بن علي قال حدثنا فكان يقولون دا لا خلابت به مشوي ان جابر ان رجلا اعتق عبدا له ليس له مال غيره فرد النبي صلى الله عليه وسلم ففتاه منه العين النحامي باب كلام الخصوم بعض بعضا ګور باب دې په بیان د ذکر د کلام د آل خصومت بعض فی بعض د بعض مرګرو په بعض سره لکه یو بسره موماریو کی زبان درازیو کی سخت کلامیو کی نو داغی ذکر ٹھیک شو مطلب د امام بخاری د دې باب ذکر کولو دا دی چې آل خصومت خپل مابین کې یو بسره سخت کلامی وکي ٹھیک شو نو په دې باندې استاوان او زمان واجب نه دی البته تعذیب د امام پکار دی چې د بس زبانه نه خلق منع کی لیکن نور په دې باندې زمان مالی هغه نه زمان نفسي نشته ده قال حدثنا محمد قال اخبرنا ابو معاويه بن الاعمش عن شقيق بن عبد الله قال قال رجل من حلف على يمينه خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حلف على يمينه وهو فيها فاجر ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان قال فقال اشهد في والله كان ذلك دا پرمګه حدیث وی فی والله کان ذلك دا آیت زمن په حق راغل دی جی كان بين رجل وبين أرض فجحدني فقدمت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألك بينة فقلت لا فقال اليهودي أحلف قال قلت يا رسول الله يحلف ويذهب بمالي قال فأنزل الله إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا إلى آخر الآية بس فقدمته اشخاص ثابت شو انو روایت تا مخویل دی وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا يونس عن الزهري عن عبد الله بن كعب بن مالك عن كعب بن مالك انه تقاضى ابن ابي دا په احکام المساجد بخاری کې ویل دی تقاضى ابن ابي حضرت مطالبه وکړه ابن ابي حضرت دینن د خپل قرضې کان له عليه فی المسجد چې ود دی باندې دا قرضه په جمعات کې فارتفعت أصواتهما حتى سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته فخرج إليهما حتى كشف سجف حجرته فنادى يا كعب سجف حجرته هغه پرده صادر قال لبيك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ضرب من دينك هذا وأومى إليه الشطر یعنی کعب حضرت وی زکه د کعب پیسې وی کنه په ابن ابي حضرت باندې النبي صلی الله علیه وسلم نے اشاره وکړه کعب داس نیمه ورته پریګه دا قال قم فأخذه وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن القاري أنه سمع عمر بن الخطاب يقول سمعت هشام بن حكيم بن حزام يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأها وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأ لي وكدت قريب وأن أعجل عليه جزبه جلتيوكم يعني حملوكم أمريكم عمر سيبو كنا دا په مغازي کې داویل دي سورة فرقان وی نو آخر وی ثم امهلتو بیا مولا تورک
حتی انصرف چې دې فارغ شو ثم لببته بردائه نو بیا می راخ د صادر دي دینا یعنی صادر می د مرین راتاو ک اورام به حضرت سے صدا فجئت به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت إن سمعت هذا يقرأ على غير ما قرأت ليها فقال لي أرسله ثم قال له يقرأ فقال هكذا أنزلت ثم قال لي يقرأ فقرأت فقال هكذا أنزلت إن القرآن أنزل على 7 أحرف فاقرأوا ما تيسر منه باب إخراج عن المعاصي والخشوع من البيوت بعد المعرفة الله حين ناحت ګورا چې ستا حکومت اسلامي وي نو الدا کار کی اخراج اهل المعاصی وخل د ګناګارانو یعنی وخل د ګناه کوونکو همنا ګناګانا وخل د ګناه کوونکو د کورونو نا پس معرفتنا دارنګي ول خصوم او وخل تا جګړالوانو د خپل کورونو نا بعد المعرفتی پس پی جندلنا یو قمرات داده چې دا یو زیدستا رور دستا سوک رشتہ دار دستا استا پکور کې دی اور اغم معصیتونو مرتکب دی یا غد جګړالو دی جګړې کی شر و فساد کوي نو امام بخاری وی الاخراج من البیوت بعد المعرفه چې ته پوښوي چې واقعي دی معصیتونو ارتکاب کوي پریګی دینا جګړې کوي ما پریګی دینا نو ته دغه له کو نو وکړ شي او دې ته تعذيب وي په تور ادب خو چې کور نه و باسي نو بیا بسي نو کې اخراج من البيت سره تعذيب راضي خو ټیک دوی باسا او کې اخراج من البيت سره تعذيب نشي راتله او ناراضي نو بیا په نو وکړو کې خیر دی لکه استاد یو زوی آموز نه کی هغه جنگ کی ستان حق دې نافرمان دي نو چې ته د کور نو باسي دا به چرچان وجري تلل شي بیا به چرس کی بیا به رونس کی بیا به زناونه کی بیا به ډاکی کی نو مصیبت بجوش نو اخراج بطور تعذيب خو چې مقصود اصلاحي نو بیا جائز دی جی وقد اخرج عمر اخت ابي بكر الصديق حين ناحت وای صدیق اکبر خور وا چې صدیق سے وفات اندی روڑا کا مګو ته روڑا وی یعنی چې ځای کا نوها عمر سے بولا کہ د کور نه واخ کړه ولی مرتکب د کبیره وا نو جائز نه ده وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن ابي عدي عن شعبة عن سعد بن ابراهيم عن حميد بن عبد الرحمن عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد هممت ان امر بالصلاه فتقام ثم احرق الى منازل قوم لا يشهدون الصلاه فاحرق عليهم باب دعوه ما نشو چې څوک مولا کورونه ولا اوسو ما نو دام تعذيب دی کہ احراق البيوت تعذيبا دن اخراج من البيوت تعذيبا جائز دی باب دعوه وسيل الميت باب د په بیان د دې چې داول وسیل المیت داود هغه چا چې وصیت ورته کړی شي وي للمیت لپار د مړي یعنی داول وصیت دا للمیت دا داوی سره متعلق دی یعنی داوا د وصی لپار د مړي یا په حق د مړي دا جائز ده هغه تامخ کې ویلو چې سعد ابن ابي وقاص صحابي دی او د دې رورو ټیک شو کنه او اغي د سمعه د ویزي سره بدکاری کړي وا او د ویزي حمل او بیا دغه بچیو دې رور خپل رور ساتوي چې د سمعه چې کوم ویزه ده دغه بچي هغه زما دي بیا سعد ابن ابي وقاص داوا وکړه زکه چې دا سعد بن ابي وقاص نو دی وصیو ضرور او دی د زمعه ولیدی د بچی وصول دی پاره داوا وکړه د پیغمبر اسلام په عدالت کې نبی اسلام یې چل سره آل ورذل فراج بلاهری الحجر وتم روا چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیا ویلو خپل بیبي ته چې تبه د دی ولیدی د بچینا پرده کوي جی
به قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدث سفيان عن الزهري عن عمرة عن عائشة عبد زمعة وسعد بن ابي وقاص اختصم الى النبي صلى الله عليه وسلم في ابن امة زمعة فقال سعد يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اوصاني اخي اذا اوصاني اخي ما ته عتبہ وصیت کړل اذا قدمت ما ته چکل لارشي مکه تا نو سبق ان انظر ابن امت زما وبغوري اغزوی د ویز د زما کاکا اب بیا قبضه کی وقال عبد الله زمعة اخي وابن امت ابي ولد على فراش ابي فرأى النبي صلى الله عليه وسلم شبان بينا حضرت چوکتن مشابهت بینه په عتبہ سره فقال هو لك يا عبد الله زمعة المرض للفراش واحتجبي عنه واحتجبي منه يا سودته سوده چې وانه د زمعدور وا د پیغمبر اسلام بیبي وا وته به دی الګ نه پرده کوي اگر چې قانون د الولد للفراش ستارور جوړیږي لیکن چې ما وکړو نو مشابهت ټول ځاني عتبہ سره ده لہذا پرده ته وکړه باب التوسط ممن تخشى معارضه وقيد ابن عباس يكرم على تعليم القرآن والسنن والفرائض باب التوسط باب دې بیان د تړلو د طالب التوسط یعنی تړل ښا چې طالب سبق نه وي چنه سبق نه وي اوې تړي نو التوسط جواز تړلو ٹھیک شو ممن دغه چا تخشا مارته چریږي دغه د شر او فساد نه استاد دې طالب دې بس جنگیالي دې استنه سره تر چې بس تختی ده خوشوي د پنجاب کې یو مدرسه ته چلته کې دا چې ماشومان خلک کوئی سبق لږ کم تختی نه یو تخپوت اتکړې واچي او پوری ورته چولې که ساورو ته خلکو پوری اچولې اوس نه کې زکه چې خلکو چاپې ما پیولې کنه ارزي په زور تعلیم نه کیږي اور زکه اوس دې په سکولونو باندې کلی مار نه پیار مار نه از کلی کنه پیار کوي الکان سره وای مو وای ازه په سکول باندې کلی ان التوسط من من تخشى مارته دیم وقید ابن عباس اکرمه خو شاگرد ابن عباس مقید کړه قید کړه ابن عباس اکرمه سے په تعلیم د قران باندې والسنن والفرائض په ترک د سنن او په ترک د فرایض که سبق نه وینو قید جیل خانه کې بند کړه دنه چې سبق وای کې نه وای معلومه شو اصلاح نیت لپاره اصلاح عمل لپاره تادیبن بچي قید کول شي جی وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا سعيد بن ابي سعيد انه سمع ابا هريره يقول بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من بلد فجاء برجل من بني حنيفه يقال له سمامه بن سالم سيد اهل اليمامه فربطوا بسالة من سوار المسجد فخرج اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما عندك يا سمامه فقال عندي يا محمد خير فذكر حديث فقال اطلقوا سمامه دا سمامه سردار واقع مکه منقبل دا او دې چراغ صحابه کرامو مدینی مسجد سره ستنه سره تړلو او چې سار بشه نبی اسلام وي وای کنا ما اندک یا سماما سدي در څخه سدي خیال دي صبح در سره کو په زما په خیال خود کې وجنه می استاد قیدیمانو جایزي دل وجل سره کې پیسې اخلي نو پیسې راځه غډیر دی او علاقه بادشاہ و پیسې بدل درکړه او کې ما باندې احسان کې او خیراتی نو احسان به ټول مریادو دا دوه خبرې دي یا وجلی نوم ته فاقه او کې پیسې اخلي نوم کې ځان خلک پیسې اخلي او کې آزادۍ میں دغه سينو ٹھیک ده پیسې ٹھیک ده درې مرز باندې نبی رسول الله زما آزاد کړ زګرځه دې مسلمان شو دا با چولمبل کلمه ویلا او مکی ترانه او الته عمره وکړه او بیا اعلان وکړه چې قریشو د زماز علاقې نه وا تاسو یو دانه دی غلیب ناراضي سوچ تاسو اسلام نه قبول کړئ نو تړل خو کنه نو تړل پکار دي باب الرمز والحبس في الحرم واشترنا به عبد الحارث دا سبب دې خوشاله على ان عمر رضي بالبيع فالبيع بيع وان لم يرزق عمر فللسفر 400 دينار وسجن ابن عمر ابن الزبير بمكه باب الربط والحبس باب دې په بیان د تړلو مجرم والحبس قید کول فل حرم په حرم کې ګوره کې یو سره جرم کې په حرم کې مال دې تړل شي او تړل شي
او کې التا جیل جوړ کړی وي او جیل جوړول شو کې نه بعض خلک وایي چې حرم مکه کې جیل جوړول جایز نه دي ځکه یو محدث لیکي چې بلد حرم چې دی نو بلد الرحمتي دا د الله د رحمتونو کور دی وایي چې د جیل نه بیت الزحمتي دا خو د بیت الزحمت والعذاب دی جیل خانه بیت الزحمت والعذاب دی واما المکه فو بیت الرحمه لہذا مکه کی یا په مدینه کې جیل خانه جوړول جایز نه دي امام بخاری باب راوړه چې تړل د اسیر شي یا قید ورکول د اسیر شي ولو کان فی حرم مکه یجوز جی ودلیل دا دی واشترا نافع ابن عبد الحارث دار للسجن بمکه اغست نافع ابن عبد الحارث یو کور لپاد جیل خانی په مکه کې من صفوان ابن امیہ علا پدی شرط باندې ان عمر رضی بالبیع کہ عمر راضی شو په بیا باندې فل بیا بیا د عمر بی رضی الله عنه بیا دمره دا قالا شرط الخيار دی کہ عمر په دې بے راضی شو نو بیا د عمر سیفتا وان لم يرضى عمر او کی چردا کور د عمر خوښ نو فل صفوان 400 دینار بیا به صفوان دې 300 دینار کرای ور کوي بیا به صفوان دې کور 300 دینار کرای ور کوي ښا وسجنا ابن زبیر بمکہ اور ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ عبداللہ ابن زبیر کا نا او کله چې دی یزید په زمانه کې په کعبی باندې بادشاہ او دې خلافت اعلان کړو بیا کو حجاج دې ته شهید کو په صلح خجول فاصی کړو وکړه چې د دې اقتدارونو سجنا ابن زبیر مکه جیل جوړ کړو عبداللہ ابن زبیر په مکه کې او مخالف په کې بندول به قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا ليس بن سعد قال حدثني سعيد بن ابي سعيد سمع ابا هريره قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم خيلا فبلغ الذي فجاء برجل من بني حنيفه وقال له سمامه بن سالم فربطوا بسنه من سوار المسجد بسم الله الرحمن الرحيم باب في الملازمه باب دې په بیان د ملازمه ګورم ملازمه خو پیژنې کنه ملازمه اشارول ټینګول د مدیون او د مقابل دا جایز دي او چې وای نه لکه جمعه کې د مدیون راغی از دا تنمه لا دا عجز مزل راغلو کتل ګټ کې تن حسوي او ترالی ورځه خواږه کینا سي لاس نه دیونی وو چې الکه نن دې نه په یا په سیرا کې او کینو بس خیر دې نشته هغه یې در کومه ته بدل ته بنا سي چاته چې پیسې راړي پرېګدم دینا نو دا جایز دي خو چې جنگ ورسره نه کې وਹੀ نه نو نفس ملازمه اشارول دا جایز دي جمعه کې یو کمره کې بم کې خیر دی وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثني عن جعفر وقال غيره حدثني قال حدثني جعفر بن ربيعه عن عبد الرحمن بن هرمز عن عبد الله بن كعب بن مالك الانصاري عن كعب بن مالك انه كان له على عبد الله بن ابي حدث الاسلاميه استاذ يوسف فلازم او بس دغه پر امام بخاری د حدیث دوباره فلازم نو دې هغه سره اون خطا چې اوس وته نه شروع پیسې براکه کې نه پرېږدم دینا فمر النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا كعب واشار بيده كانه يقول النصف فاخذ النصف ما عليه وترك النصف باب التقاضي جی وای وبه قال حدثنا اسحاق بن قال حدثنا وهب بن جرير اخبرنا شعبة التقاضين مرادات چې د خپل د دین د وصوله مطالبه کول خدا په داسې طریقې سره چې هغه شرعاً جایز وي جی اخبرنا شعبة عن الاعمش عن عبد الرحمن مسروق عن الخباب قال كنت كان في الجاهليه وكان لي لا دي زم تامخ کې ویل انګورم لوهارم فاتت وتقاضى فقال لا اقضي له حتى تكبر لا اقضي له اگر هغه چې عاصم نے وائل ته چې تعالی ما چې توره جوړه کړو پیسې راکا آی نشته ما څنګه پیسې نشته فقلت لا والله لا اكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم حتى يميتك الله ثم يبعثك قال فدعني حتى اموت ثم ابعث فاوتي مالا وولدا ثم اخذك فنظر فاوتي مالا وولدا مطلب دا و چې لکه پیسې راکړو چې کافر جن در کوما وځاغي مسلمان زمبر نه پس بدل دا کو مر نه پس زب بیا مرم بیا پاسو لکېږي او کنه عزت بیا د پیسې الته در کوما کافر کو کافری نو آیت را فنظرت افریت الذی کفر بیاتنا وقال له تین مالا وولدا
بسم الله الرحمن الرحیم کتاب اللغت دی کتاب اللغت دی دا کتاب دی په بیان د احکام د لغتې کې ګوره لغت څه ته وایي هر هغه غورځېدلی شوي څیز ته وایي یا هر هغه موتلی شوي څیز ته وایي چې په لارې باندې تلي او تاله یو شی میلاو شو نو د هغې څه حکم دی بس دې کې یو چند مسائل دي یو مسئله حیثیت تا لقطی کہ لقطہ معمولی دا او داغی مالک دا طلب ذوق نساتی تو دا سی شے اغسطل او پہ استعمال کی راویستل اندل کل جائز دی پلاری تیری دی او ٹرک نے خخت ارتاوشی یو خخت یا دو خخت ارتاوشی تاوچا تکر کور توڑ لے دا جائز دی دو خخت و خخت پارسو کا بیان گرزی یا پلاری چرتا تلی مولانا سے آئیوا اور چرتا یو ٹماٹر دو ٹماٹر یا پیاز یو غوٹا دو غوٹی اغب ارتاوی تاو چت کری یا لرگے وغیرہ تاو چت کر تو دلیم سوک تپوس نکی دارنگی چر چرگانو گاڑی تیری دا اب چرتی او چرک تیا تاو شر خوشوی او تارا اوچت کرم آگی چرک پسی سوک بیا اعلانو نکی نو اے یجوزو او پائی که تعالی تصرف جائز دی تصرف ملکیم جائز شو دیمه خبر داده که چره ده لقطی حیثیت مالی دی زیاد دی اس باز دی چه آیدان لقطه بتو چطیو که نا ده قول مختار داده که چرستا پزان اعتماد وی حفاظت تا لقطی او پتی نیت اوچتای چې زه حفاظت وکم او که نکوم نو ضایع کیږي نو بیا اوچتول اهم دي لکه بعض خلک لکه دې دور شو خلک د چا سیز پروا نه ساتي او لار کې تعالی چرته پیسې ارتاو ملاو شوي نو ستاسو خو بزان یقین دی چې زه به دا مالک ته رسول شمه نو اوچت کا اګه ته زه نو اوچتوم نو ضایع کیږي اوچتول پکار اوچتا دا لقطه اوچت کړه نو آیت دی لقطی مالک شو کہ نا حدیث کی راضی چتے مالکی کہ نا تب دی لقطی تشہیر کہے اسو کے دا تشہیر پینزہ کالا بعض روایت کی دری کالا بعض روایت کی یو کال بعض روایت کی یو میاش تب باقید گئے سرد دی لقطی تشہیر کہے خنم بینا اخلے حدیث کے مراد عارض دکاءها و وعاسها اول به برتن لوخه بټوا بوره پیجنې دا غمزه و پیجنې دا به مقدار پیجنې دا ځان څنګه کیږي اعلان بکای نو کې چېر مالک راغې نو دا غینه به تاسو کې چې شي لري او د ګوانو مخ کې برتور کیږي نخه خدا او کې رانه مالک داغي بیا د لاقط حیثیت ته وګورو کې لاقط مالدار دی نو یو تصدقو دا به ته جمعات مسجد کې به خیرات ورکی او کې لاقط غریب دی نو معنی یستعملو لیکن دا تصدق و استعمال علی سبیل الوکالت لا علی سبیل الملکیت عندنا ګورخه دا تصدق استعمال علی سبیل الوکالت لا علی سبیل الولایت والملکی صدقه دې وکړه یا تا وکړ مالک راغی او ویل که دا غزما پیسې وي تا ما خو بلان کی جمعات کې خیرات کړی ما زه خیراتونه نه پکار ما زما پیسې پکار دي نو ال خیراتو کا او پیسې بتاغي ته واپس کی شو او کتاب خورلی نو بس هغه لا ورکی مثلا شو دا حکم د لوکته دی جی باب اذا اخبره رب اللغت بالعلامه دفع الیه بس دا لنډه خبره ده د اذا اخبره کې ملتقط ته خبر ورکی خاون مالک د لغتی په نخي سره دفع الیه لکه عبد الوارث شي موتیو موبایل موتیو دا به نه جما موبایل موتیو بیا ټول دنیا زماره موبایل موتیو او دې اعلان وکړه کله چانس شي روکی نه خراکه نظم ول ورکا ان یو سره راغی هغه لکه زمام موبایل دی او رنگ تور دی رنگ سور دی خوشو کنا او
نومي عائشہ نمبر 2 دی پوښو کنه دا لیکن عائشہ نمبر 2 ٹھیک شو اور سشری سشری دادا کی ټچ والا دی الکه ټچ والا دی نو دا نخي ورته خود چې ټچيري او داسې دی نو دې بوله ورکی او کیا سړی چې الکه زما موبایل رخصه دی الکه کوم موبایل دی ایو نوم غلط کی خود رنگ ولا غلط کی خود انا بس خبر خلاص شو ٹھیک شو اذا اخبر باللقطه چې خبر ورکې مالک د لقطه بالعلامتي نو دفع الیه او لاقط ملتقط سے کم دے آپ ولور کی چلو آسان قال حدثنا ادم قال حدثنا شعبة وحدثني محمد بن بشار قال حدثنا ابو ذر قال حدثنا شعبة عن سلمة قال سمعت سعيد بن غفلة قال لقيت ابي بن كعب فقال اخذت سورة فيها 100 دينار فاتيت النبي ابي بن كعب جمع واغسيو هميانا فيها 100 دينار 90 دينار رامړو نبی علیہ السلام څخه فقال حضرت عرفا حولا یو کال وته اعلان کې تعریف وکای چې به د چاشه روپی نو ماته بوای او فقه خطا سویل لوی فقهای نو لہذا غټو مجالسو کې به اعلان نه کوي لا فی المسجد ګره علی باب المسجد وفي الطريق وفي السوق بازار چوک علی باب المسجد چې موضوعي جمعات لار کې مو درېږي الګ چان سلوک نه خیرات کړم چان سلوک نه خیرات ہے بس فعرفت عن ما ور یو کال تعریف کو فلم اجد من يعرفها نما ونمندا غسو چې دا لقطه پیجندلې سماته تو فقال ما تعرف حولا بیا یو کال فعرفت عن فلم اجد سماته تو ثلاثا فقال حضرت في وعاء وعددا ووكاء نو خیات کر لوخه دې چې پټو دا وعددا او شمار دې چې سودی ووكاء او هغه بٹن اور مزه چلګه پټو دا نو بٹن شته کې نشته نه تیښوا او پیسې د نسمره دي فنجا صاحبوا او کراغه مالک دې او نه خیدر کړه نو سره فاتحه ورکورتا والا او کچر مالک رانه نو فاستمتع بها نو ته نفع واخلا نو دې کې باس ته فاستمتع بها عند شوافی ملکن وعندنا وکالا تن کلاس فاستمتعتو نو ما دې نه نفع واخ فلقیتو هو بعد بمکه او ممن دې مالک ډیر زمانه پس مکه کې قال دی لا دی ثلاثه حوالن او حولا واحده درې کالو کې کال پس ماته سره ملاو شو مال تکي ولا ورکا دي بابا دوالت الابل بعد بیان د ضالت الابل یعنی معنا او خچرخشي مکه حدیث کې راځي فقام دغه وی چې دا اوخ چې کم دا په لوخته کې داخل نه ده زکات دې د ځای کې دو خطر نشته ده ما حفاوها د دې سره د دې سپلای هم دي او د دې سره د دې سره خرچه مشته یعنی ټینګه دوغه خېټه کې دنه غټه پرته ده او دانګي او خو خدانګلوي غړانګا بل غټو بوټونه دې چې دنو خپل پانی اغستې شي دا څه خطر نشته ده لیکن اوس فقها او مفتیان حضرات چې دوی فتوا ورکړي چې اوس اوخم خلق په بډه کوي لہذا اوخ کی چته په ځنګل کې ملاج کوته بوزا او خو د خلق لوی ټریلی په مخه کې سم کې راځ کی اځ ټریلو پته نه لګي بیا اوس شي نو ار یو شی چې د ځای کې دو خطروي نكورته بوضع چلو ابي قال حدثنا عمرو بن عباس قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن ربيعه قال حدثني يزيد مولى منبعث عن زيد بن خالد الجهني قال جاء عربي الى النبي صلى الله عليه وسلم فسالوا ما يلتقط فقال اعرف سنه ثم اعرف عفاسها ووكاءها فان جاء احد يخبرك بها والا فاستنفق قال يا فاستنفق خرجك اسان د مخ تفسير قال لك اولي اخيك وليزيد فقال ضربت الابل فتمعر وجه النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما لك ولا دا موږ مخ کې اجازه مخ ول بدل شو غسر اعلی زکه چې سائل په سوال پوه نشه الکه مسله د لقطي وا او په لقطه کې چرته راغی او پورا کړي دی ها ما هذا هو سقاوه ترد الماء وتاكل الشجره باب زارت الغنم يوبي قال بس زارت الغنم معنا څه الکه کې غنم ګډه بيزا چرته روکشي نو هغه په لقطه کې داخله ده زکه چې هغه معمولی شی دی او شرمخیم خوري شي ګډړم خوري شي پوشي او پټې دې مسانه ده
لہذا هغه په لقطه کې داخله ده کې ملاو شنه حفاظت وکړي. وبه قال حدثنا اسماعيل قال حدثنا ابن عبد الله قال حدثني سليمان بن بلال عن يحيى بن يزيد عن مولى بن معاويه انه سمع زيد بن خالد يقول سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن لقطته فزعم انه قال عارف حفاظه ونكاح ثم عارف وسنته يقول يزيد ان لم تعرف استنفق بها الصالح ان لم تعرف كتر مالک ملاو نشو خیر ما سو آسان نام. وكانت وديعة عنده قال يحيى فهذا الذي لا ادري في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ام شيء من عندي ثم قال كيف ترى في زلزال دا وكانت وديعة عنده دا لفظ نه دا وديعة چې ده او چونکه دینه د احناف د مسلک آبیاری وشوا منګوي چې د مالکی دی نشي کنه او دا لقطه چې دا واجد اللقطی څخه دا امانت ده او چې مالک راغی او نه خو خدا نو دی به ورکی ٹھیک شو نو منګوي چې کاند ودیعت انده دا لقطه د واجد په لاس کی امانت ده چونکه د شوافی د امام بخاری مزاج دا نه دی ذکر دی قال یحیی فاز الذی دا ټکی د ودیعت چې ده لا ادري افي حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم هو ام شیء من عندي دارا ته پته نشته چې دا یزید د ځان نه وي او که دا جمله د حضرت صاحب طرف نه ده ٹھیک شو او منګ وایو خیر دې پروا نشته جنگ بنکو بخاری سے په خلاصې دو دا مګ جنگ نکو کچره دا د یزید طرف نوي نو دا زیادت ته یو راوی ثقه ده او زیادت د راوی ثقه معتبر ده لہذا ودیعت لفظ معتبر ده خلاص جی. ثم قال كيف ترى في ذلك الغنم قال النبي صلى الله عليه وسلم خذها فإنما هي لك ولأخيك وللذئب قال يزيد وهي تعرف إذن ثم قال كيف ترى في ذلك الإبل قال فقال دعها فإنما حذاء وسقاء حذاءها وسقاء پنی سپلې خمزدار دي وسقاء ټینګه پکې ډېر غټه ده ها تريد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها يجدها رب مالک بیراجی بوبه ذکر تا باب اذا لم يوجد صاحب اللقطه بعد سنه فهي لمن وجدها. گورا امام بخاری زندہ باد دی ذکر آگے اذا لم یوجد صاحب اللقطه تا لقطه چتکڑا پس تاریخ نہ مالک ملاو نشا بعد سنتين تا تاریخ یو کال کرو نو فیل لمن وجدها نو الکا امام بخاری وی چې دا لقطه د هغه چا شو وجدها چې چاو مندله مطلب څه دا لقطه د واجد شو منګه اوس مکه حدیث وی منګه لمن وجدها اے ودیعه لمن وجدها اے تصرفا ٹھیک شو بس لا لمن وجدها ملکا او دغه لفظ مکه حدیث کې ودیعه راغی او اول حدیث کې چمنګاوی چې 3 کال پس په مکه کې مالک ملا شما له ورکړه نو معلومه شو چې دا بطوري ودیعت ته بطوري ملک نه دی جی. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك عن ربيعة بن ابي عبد الرحمن عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد قال جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فساله عن اللقطه فقال يعرف عفاسه وإكاء ثم عرف سنه فان جاء صاحبه والا فشارك بها قال فذرت الغنم قال هي لك ولأخيك وللذئب قال فذرت الابل قال ما لك ولها معها سقاءها وحذاء تلد الماء وتأكل الشجر حتى يلقى ربها. باب اذا وجد برستات عاشیل کل دی حجت جمهور ابن بطال وی کہ چر خاوند لقطی یو کال پس راشی نو دی بو سرت کی او دا اجماع د ائمه الفتوا دا برت بیا وګرا ابن بطال خصه شرح دا د بخاری مزیدار چلو. باب اذا وجد خشبه في البحر او صوت او نحو قال ليس حدثني دا حدیث تعویل کی او سره په دریاب کی لرګي عمومي یا سلخت عمومي نو دا د واجد ده د وبور اول شی د صفته لګي چا دا. النبي هريره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رجل من بني اسرائيل وساق الحديث فخرج ينظر لعل مركبا دا مکه تعویل د 2000 فجاء بمالي فاذا هو بالخشبه فاخذها لاهله خطبا فلما نشرها وجد الماء والصحيفه ده خطبن برادر خشاک غنون کې باب اذا وجد ثمره في الطريق. بس اوس ما د په کتاب اول کې ویلو کې چر دا لقطه معتد به نه ده یو کجوره ده یو ټماټر دی یو غټه د پیاز دی یو خخته یو لرګی دی استعمالول شي جی. وبه قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن منصور عن طلحه بن مصرفين ان انس قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بتمره في الطريق فقال لولا اني اخاف
أن تكون من الصدقة اللي أكلتها. وقال يحيى قال حدثنا سفيان قال حدثني مسروح وقال زائدة عن مسروح عن طلحة بن مصرف اليمي حدثنا أنس وبه قال حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن حمام بن منبه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لأنقلب إلى أهلي فأجد تمرة ساقطة لأنقلب إلى أهلي ذكور تزم بلاري باندي فأجد التمرة ساقطة على فراشي شكور ما تطبقات باندي كجورة پرتی فارفوها لآكلها زو اوچتکم چو يخرم ثم اخشى بیا ويرگم ان تكون صدقه چرتداد زکات ني فالقيها نو وردو ګورا مولانا صاحبہ دې کو دا مسأله دا چې دا لقطه د مکیو چتور شته او کې نشته ده بعض علما چې دا لقطه مکه حرم ده دغه لقطي او چتولو اجازت نشته ده باز کوم ځای کې پرتاو التدیوی او ځکه چې تعریف ممکن نه ده ځکه جنن مکه کې رسا مدینه کې به په جده کې او کې اجي سیف دې نن په مکه کې سوای په مینا کې مزدلفه د عرفات ته راجل بیچاره وس خبري لہذا اوچتول نه پکار دیم قول دادی چې لقطه الحرم التم دغه حکم دی چې اعلان کې دی شي مالک ته رسیدي شي خوف د زیاوی نو چته ٹھیک شو لیکن ما نو چت کړي یو سلخانی ته دن شوما یو بټو پرتاو سم ډکا او التفا چې اجینو هر اجیزه غډيري پیسې وي 20 40 50 هزار روپے خو وی پرتی کنه نو دمر ډالر نه ډکاوه ما راو خپل ما سره کلیوالو باتروم ته بار ولاړو ما ورته ما وګوره لکه دا بټوا پیسو نه ډکا نو دې څو کو مې الته کېده الته مې کېغه ما وګوره وانه خلک راځي چې بیا ما ته خلق ورسوي چې پلان کې به ما رسي اچھا قال ته کې نکاح تړل دي چې ټول پکار دي خو بیا به چې مرګینه تاسو کوی نکاح تړل دي نکاح څنګه دا کم ځای کې وا کم باتروم کې و نمبر یې سو کم لین کې وا البته باتروم باندې نمبر لیکل کېږي دا لینو بر لینو کم لینو تا چې هغه سې आवाज دی کې سوبو نو پورا لانجی د ځای په سره طواف وکړي خامہ تاخل نه دیر پاردی کیف تعرف لقطه الحرم مال مکه وقال ابو سنان بن عباس النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك لمن عرف وقال خلنا نكرم ثاني عباس النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تلتقط لقطتها الا لمعرف وقال احمد بن سعيد حدثنا روح حدثنا زكريا حدثنا عمرو بن دينار عن كرم ثاني عباس النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يعبد عظاها ولا ينفر صيدها ولا تحل لقطتها الا للمرشد ولا يقتل خلاها فقال دا ټول روایتونه مخکې تیر شي شاو تلاوت کوه قال حدثنا يحيى حدثنا موسى حدثنا وليد بن مسلم حدثنا يحيى بن ابي كثير حدثني ابو سلمة بن عبد الرحمن حدثني ابي هريرة قال لما فتح الله على رسوله صلى الله عليه وسلم مكة قام في الناس فحمد الله واثنى عليه ثم قال ان الله قد حبس عن مكة القتل وسلط عليه رسوله والمؤمنين فانها لا تحل لاحد قبلي وانها احلت لي ساعة من نهار وانها لن تحل لاحد من بعد ولا ينفع صيدها ولا يقتل شوكها ولا تحل ساقطتها للمشرك دا ټول حدیث مخکې تیر شوی دی قتيل فهو بخير نزل اما ان يهدي واما ان يقيد وقال العباس الا تزهر فإن نجل قبورنا وبيوتنا قبرونو کې مړ باندې جو کورونو باندې اچو چې ساسینا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الاسخراء فقام ابو شاه رجل من اهل اليمن فقال اكتب لي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكتب لي ابي شاه قلت للاوزاعي ما قوله اكتب لي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذه الخطبه التي سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم دا حدیث ټول مخکې 22 صفحه 20 صفحه کې تیر شو اوس وې دام لوخته ده ګوره په لار روان وي او ځنګل کې اجر سره ده اوس تار جایز نه دي چې ته د چا بيزونی وي او لشي هغه په اوس کې البته په دوه صورتونو سکل شي اگر یو علاقي رواج وي چې مسافر په لار زی او اجر بيزي سري او ته هغه ولشي ځان له اجر په بد نه غړي او ته هغه علاقي رواج دی نو ګناه نشته دیم صورت دادی چې دا مسافر مستر دی اوګه شوی تګه شوی دی او سفر ته کې دی نشي یو بيزا ونیسی او لغونه ول شي هغه پيوس کی نو دا جایز دی لیکن دې دو صورتونو علاوه
لا تخلب ماشیت احد بغیر اذنها نشی لشل جایدی لشل ماشیت احد ساوره د یو کس بغیر د اجازت نه غوا نه میخه نه ګډه نه بیزا نه اوخه. فبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف اخبرنا مالك عن نافع عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحلبن احد ماشية لا يحلبن احد اذن لشی یو د تاسو نه ماشیت امرن بغیر ساوره د یو کس بغیر د اجازت نه. مثال ایحب حضرت ایت دا خوخه یو د تاسو نه ان توتا مشربته چراشه دی خپل مطبخ تا مشربته ازید خلص کولتا اے اوس دې مانکو مشربته خپل سلاجی تا فرج خو هم ورته ویل کی خو دې فرج په کله کله خنصره خطا شنو فرج وي نو دې لپاره نوم سلاجه خدخه نو سلاجی تراشی فتوکسر خزانتو بیا دې دا سلاجه ماته کړی شي وي فهم تقلت عامو تو هم تن وړل شي وي. مطلب یې څه شو اے ستا دا مطبخ ستا غلی پکې پرتی دي او چې دا مطبخ در سوق تختین بیا وسکه دا سلاجه ټکو د فروټونه او میوونه چا سلاجه تختولې دا بیزه دي هر انسان سلاجه د مطبخ دی پدې کې د خوراک پروت دی خدا بنس کی ها فینما تاذن لهم ذرو مواشیم بشک جمع کې د خلق لا اغولان د ساورو دي اطعماتهم خوراکونه دي فلا يحلبن احد الماجد الا بذي چالن کا بنل شي. ٹھیک شو مولانا سیوا داستا میخه خپل غلام کی شیشه جمع کې خدای جمع کوي کنه نو بل سره چراش غول شي نو دې ماقام بیا سخوري. باب اذا جاء صاحب اللغه بعد سنه ردها عليه لانها وديات عنده. اشابه حنفی مسلک تایید شو شابه. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا اسماعيل بن جعفر بن عن ربيعة بن ابي عبد الرحمن عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني ان رجلا سال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللغة قال عرفها سند ثم عرف عفاسها ووكاءها ثم استنفق بها فان جاء ربها فادها واليه فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذاك الغنم فقال خذها فانما هي لك ولاخيك وللذئب. قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فزالت الابل قال فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى احمرت وجنتها انجي مبارك وجمه مبارك ثم قال ما لك ولها معها خذاؤها وسفاؤها حتى يلقاها ربها. باب هل يؤخذ اللقطة ولا يدعوها هل يأخذ اللقطة آیا یوزے کی سشے پروتے تے اخلی اغسطیشی ولا يدعها تزیو حتی لا یاخذ من لا يستحق معنی دادا او ندی پریگی دی دا لقطه چې برباد شي تردی چې واخلی دی لرا هغه سړی چې مستحقنی معنی په لاري باندې سو پیسې بندل پروت دی او تاو کته نو خیر اوچته کا او ځکه کې تا اوچت نکنو کې دی چې دا سو کې اوچت کی چغه اخري اوس کی او مالک ته ونرسي. مقصد دا شو چې لقطه اوچتول پکار دی په نیت حفاظت چې ستا په خپل ځان باندې اعتماد وي. خو ما پریخو غنتا په قصه کړو په لاري باندې بندل می پریخو ما کې دې څوک امتحان اخلي مولیانو ورزولې پټي کې نازي بولاو چته کې نه به کېدا وای دا زمادي بیا وځکه مخکې شابك انا يارم تخلاصي نظر شناخت في غزاة فوجدت صوتا فقال لي ألقيه قلت ولكن إن وجدت صاحبه وإلا استمتعت به. فلما رجعنا حججنا فمررت بالمدينة فسألت أبي بن كعب فقال وجدت السرة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فيها 100 دينار. أستأويل النبي صلى الله عليه وسلم فقال عرفها حولا فعرفتها حولا ثم أتيته ثم عرفها حولا فعرفتها حولا ثم أتيته فقال عرفها حولا ثم أتيته الرابعة فقال أعرف عدتها ووكاءها ووعاءها فإن جاء صاحبها اتبعها. وبه قال حدثنا عبد الله اخبرني ابي عن شعبة عن سلامة بهذا قال فلقيته بعد بمكة قال لا ادري 3 احوال او حولا واحدا. باب من عرف اللقطة ولم يدفعها الى السلطان. اس بعض علماء وہی چلکا لقطه چې تو چته کی او مالک ملاو نشینو بیت المال ته حواله کړي. مګر بیت المال ته تحویل ضرورت نشته ده په خپل استعمال چې تم غریبی کنه. اوس پوښتنه لکه سارګل ملي شتا چې د 1 کروڑ روپو لقطه ملاو شي ونه شي
او دې دغه اعلانونه وکي ملاوي نشي نو څه دي خیال دی کنه اور لہذا مضافات الى بیت المال ضروری نہ دے چلو جمهور دے خلاف یا شریک فإن جاء أحد يخبرك بإنفاسها وإلا فاستنفق بها وسأله عن غرة الإبل فتمعر وجهه فقال ما لك ولها ومعها سقاؤها وحذاؤها تلد الماء وتأكل الشجرة دعها حتى يجدها ربها وسأله عن غرة الغنم فقال هي لك ولأخيك وللذئب باب وبه قال حدثني إسحاق بن إبراهيم أخبرنا زيد أخبرني إسرائيل عن أبي إسحاق قال أخبرني البراء عن أبي بكر التحويل حدثنا عبد الله بن رجاء حدثنا اسرائيل عن ابي اسحاق بن البراء عن ابي بكر قال انطلقت فاذا دا صدیق اکبر هغه واقعا دا چې کما دا هجرت په وځه رضا نبی علیہ السلام او صدیق اکبر دوار روانو په لارې باندې لار کې یو اجریو د صدیق اکبر مرګرو یا د اجر مالک د صدیق اکبر سے مرګرو د لار ورته چې ستا په دې کنډک کې ننګ بيزشته وی او پتا څوک کنه لوخه راوړه یا ما څنګه لوخه شته یو بيزونی وا او تیاغي اول لاسونه بتا کول لاسه چې لازم جوړه ختم شي بیا بدای غلام تک وای چې جوړه ته اختاو شي غلام نه چاپیره چې کوم واخم وختلی ابم وسنده او بیا به د بيزا اقال کې معنا خپل پندو کې وېون خلای او بیا به مالا ولشي عجب نبی علیہ السلام له وسما او دی پکې نورې بو اچول حضرت باندې اوس کولې اکرام د حضرت صاحب څنګه ناشنا کړي ته ګوره فیضانا برای غنم صدیق وی زور سیدما نو می قتل یو شپن کې د ګډو بيزو یسوق غنمه چې دې شړلې خپل ګډي بيزي فقلت ما ته ممن انت ته د کم زی ممن انت د کم زی قال لرجل من قریش د مکی یو قریشی کس دې زدای نو کرم فسماه د عبد قریش نو واس فعرفت صدیق سے ما او پیجندا فقلت ما ورته هل فی غنمک من لبن استاپ دې ګډو بيزو کې پیاورشته قال می او فقلت ما فعلن طالب لی ایتمال لشون کې جات راکې د لشو یا لشرالا وینام او نو فامرت صدیق سے ما ته حکم کو فاعتقل شات من غنمه نور وې اقال کړه یو ګډه د خپل ګډونا او مراد اقال نسره چې دا د بيزي یا د ګډي دا پندې نه دا د خپل پندې کې راولي داس اېدل تکنه چې دا زین خپل ولکل تراله خپل داسې کې بس بیا ان شاء الله دا نه خوري لکه تاسو سره ډنګ وای کنه د غوا میخه ته ډنګي کنه او د بيزي خو ډنګي نه کنه وځي ډنګ پیژنې دا زنانه چې غوا نشي نه پندې چولو تړي پوری سره بیا نشي تاسو یې تاسو نشي ته چې د شپې داس وکیل لار دي د خبرو موخه نه چاته نه ته د وخت سره زین ته بیا تاسو کو کنه ته یو ډنګي مخته بس ها نه فاتقل پدې او دې خو پوښ کنه اقال ثم مرتون بیا مرته حکم کو عین فذ زراها من الغبار چوبه سنډې سو د دې غلام د سمې د دړونه ثم مرته بیا مرته حکم کو عین فذ کفین لا سنبا دوه او سنډې فقال هكذا ضرب احدا کفه بالاخرى دا نو یعنی کافی کسبہ سو کوئی لگ سلغونه پے یا کافی پے وقد جاءت رسول الله صلی الله علیه وسلم اداوتن ما ځان نبی علیہ السلام د پاره یو لوټا ګرځولا فيها خرقه علا فيها خرقه او دغه له پاسه می کپڑا تاو کړي و دم ککوټه په خواب می زنانو غوا می خوله شل کنه ککوټه کې ان بیا به نو صادر وتاړه چې دنه پکې مچ وغیرہ لاړ نشي فسببت على اللبن اور بیا دا وبما په دې لبن اچولې لبن اچولې حتا بارود اسفله یا خدای چې بل لوټې می اچولې نو دا شي او یا دا چې پکې می کتلسی جوړه کړه او دا پې چې کوم دي کنه
تازه چی نو دا ډیر ګرمي وره او دا نقصان کوي چې ساړه شي بیا اسکل پکار خو دې طاقتور ډیر زیات طاقتور ها فانتهيت الى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت اشرب يا رسول الله فشرب حتى رضيته. مخکي تاسو زوړ